الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بالقرآن من استحل محارمه وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه انتہائی قابل عزت و احترام علماء کرام اور خاص کر شیخ المشائخ جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب مدظلہ العالی اغویم تشریف فرما دی اللہ رب العزت دی اغوی پا عمر کی برکت واچی او دی اغوی دا سور دی پا منگ بانی ہمیشہ ساتی نن د استاسو محله کې د قرآن کریم د اختتام چې ماشومانو قرآن کریم لوستی دی دا یو ډېر لوی غوره موقع ده لوی فضایلې دي او روزانه موږ تاسو اورو خو زړه ته کوزېږي نه که زړه ته کوزېدی نو موږ د قرآن کریم له بعد ټایم ورکړی و زړه ته نه کوزېږي زړه ته دنیا کوزه شوې ده هغې له رس شپه نشته دی هغې له اوړه جمع نشته دی هغې له لوږه او مړه نشته دی هر وخت د هغې د ګټلو کوشش شروع دی او په لاس باندې څنګه چې غواړو هغسې څه شی رانغی الله دې زموږ ستاسو دیني جذبه او شوق زیات کی او الله رب العزت دې موږ منونکي کی وخت لږ دی یو مقرر ټایم دوره کړی دی که مسلمان د الله رب العزت منون کې شي نو دا غرونه دا زناور هر څه د دې انسان منون کې بشي که انسان د خدای منون کې په صحیح معنو کې نشي نو د انسان د خپل اولاد به د مخالفي نن زمونږ نه پیدا زمونږ منلو ته تیار نه دي مخکې راځي لسو زامنو خپل پلار مړ که لس زامن یو پلار نشي ساتلی ولې زامنو ته به یې څه ګناه وکړي که دې پلار د زامنو تربیت کړی وی نو دا واقعه به نه راتله لږ څو میاشتې مخکې 5 زامنو خپل پلار په پیښور کې کچرې ته ډیران ته وغورځو 2 ورځې پورې هغه له ژوندی او کلک سړی و زاړه هډوکي سرمن وه بیا چې چا ته پته لګېدله چې دې کې خو شیخ خوځي بیا یې هغه راوچت کړی دی بیا ته تپوس کړی دی وی زما 5 زامن دي زما ډوډۍ او د دوایانو نه تنګ شوي دي زه دې ډیران ته غورځولی دا وجه څه ده وجه دا را تربیت نه ورکوي د پلار کوشش دا دی چې دله بنګله دله گاډی دله هر څه زیات کم د نورو نه د بینک کې پیسې زیاتي دا سوچ نشته چې زه مړ شم چېرته یو لپه دوا راته راولېږي زه مړ شم ته زما جنازه خو وکړي که نه بیا ماحول اوس خو دې ته ورسېد چې څه به یې وایي کوم ځای ته روان یو او ورځ تېروځي هفته تېروځي د نن نه بدتر حالت را روان دی په دې مه دوکه کېږئ چې جماعت کې مزونه زیات دي او حجونه عمرې زیاتې دي او دیني کارونه زیات دي څومره چې دا زیات دي دومره شیطانت ورسره زیاتې لګیا دی دغه جامه د دین دا پکې هغه کار کېږي چې ته به ورته حیرانې تېر شوی یو دور هغې کې د دیني جامې عزت خلکو کو لحاظ به یې کو نن هغه دیني جامې هم لحاظ نشته دی سلطان اورنګزیب رحمت الله علیه زمونږ استاد و علامه قاضي شمس الدین رحمت الله علیه د ګوجرانوالا هغوی د هغوی واقعه بیانوله هغوی سلطان اورنګزیب رحمت الله علیه ته یو هغه زمانې دوکمار سړی راغی ورته بادشاه سلامت که تا زه په خپل قدم وبلم ته به ماله څه انعام راکړي هغوی ته مشهور دوکمار سړی او بیا دې ووي راته هم نو اوس خو ته ما نشي دوکه کولی وی ګوره که دوکه کمه انعام به څو راکوي وی دومره انعام به راکړي ټیک شو لوز دی وی لوز دی د لاړه خو د ملنګۍ څه جامه یې واغوسته او لرې څمسته کې کېناست او یو ترتیب ځان له الله الله کوي خوش ځای کې ناست دی پخوا دور کې بادشاهان به نیکانو لتله
اوس هغه نیکان بادشاهانو تالی سټي شی الټه شوی دی دا سلطان اورنګزیب صاحب ته خبر شي چې دا خود دسې چللی چا ورته وي داسې نیک سړی وي ځئ چې دواتې واخلو وزیر ته وي تحفې تحایف واخله او زه چې ځو لاړل هغه ته هغه پیش کړه دوا مواد ترې وغوښتله هغه وی دا واپس وړه دوج واپس راوړو فوراً خپل بستر ګول کړه مخکې بادشاه ورسېد کور ته ورپسې دی ورسېد وی راکا تا لوس کړی وی دا ته وي وی دا زوم ته ما په خپل قدم بللی وی بلکل در کوم خدا درته ویم یو معلومات راته راکا چې ما کوم تحفې راوړې وې تا هلته کې د وزیر په لاس باندې نو هغه خو دا تاله چې ما کوم مقرر کړې د دې نه زر حصې زیاتې وي دا خو لږ ونې شی و وی نه که نه بادشاه سلامت هغه وخت سره زه د نیک په جامه کې ناست وم کما دا غصې وې زه نیکانو بدنام شي نن موږ جامه دی له هغو سره چې په دې ښکار وکړو دا شی روان شوی دی مولیانو نه هم روان دی اجوامیانو نه خو موږ ګیله نه کوو شی روان شوی دی شی ټول روان دی الله دې زموږ په حال باندې خپل رحم وکړي ان هذا القرآن یهدي للتی هي اقوم دا قرآن چې کومې لارې ته لار ښیي الاقوم مضبوطه لار ده هغه دلیل باندې ثابته خبره ده د دې نه اخوا دې خوا چې ته څه کوې څه اعمال کوې او دا یې نه مني یا دې سره ټکراو خوري هغه دین نه شي کېدی هغه مولای بیانوي مفتي قاضي بیانوي بل څوک بیانوي به دا چې کومه لار ښیي او دې باندې پکار ده عالم له پکار دی خپل الټراساؤنډ دی په قرآن کې ته حق پرست دی د حق پرست اوس نه خېدي ته په خپل قرآن ویلې دی کنه مولا د خپل الټراساؤنډ په قرآن کې دې چې ځان ته حق پرست وي آیا د حق پرست یا قرآن مني یا نه مني نو مولا ټیک شو نو چې مولا ټیک شو نو د قوم الټراساؤنډ دیو کې دکانداري راځه قرآن دې باره کې څه وایي ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ تبا د هغه تاجر چې هغه د بل نه اخلي نو پوره اخلي او چې کله د دې غاړې نه سودا ورکوي نو کم ورکوي دا خو له جهنمي دی پوه شوې نبی علیہ السلام په بازار راغی یا معاشر التجار اے د تاجرانو ډلې اے دکاندارانو صحیح تجارت وکړئ کہ نزیب هم جهنم شي دھوکا بیمانی به نه نن د دې ځای نه میل ته بعضې وایي چې کم ټرک د روړو را لېږي 38 کلو راولېږه کم سیمټو ټرک را لېږي 45 کلو کا برتی د سیمټو 45 کلو کا کم چاول مال را لېږي 800 900 بورای نو دې غاڼ هغې کې ته فی بورای کې 3 کلو کم برتیو کا برتی کمو کی هغه سیل پیو لګی سره ګنده پیو کی هغه تن هغه ګنده کا ددل تن منګ تاسو ګنده کړو ګنده کړي پراتی ونه د جنت ته دې عمرې کې د حج روان دي د اخو د ډاک بنگلې نه واپس کې پدیزي هغه دې خو ازي د شنګړې نه اخو مپریدا د سیمټو کې غداری کوي پوړو کې کوي ته په نور څه کې کوي ادا سن کې وټلې نه ول سپي پکې په پولاو کې پخېږي او د خلکو خوخېږي چې خوري زړی یخېږي په کومې لارې جنت ته ځي وجه دا ده قانون دی ملک نشته قانون کې وې ظالمې توت ته خېجولې ظلم بناو قرآن کریم دا سخت سزاګانې ځکه مقرر کړي دي چې سبا له به یو سړی سر نه اوچتوي عربو کې لاړ شه د عربو هغو څه دین دی برای نام دین دی نبی علیہ السلام وایي یهود نصارا وباسئ د دې ملک نه هغو هغه راویستي دي وتا زمونږ سوکای وکای موږ چې ته سوکونه خوري ولکونو فوج د امریکې هلته دی چې موږ ته څوک څه وایي موږ څوکونه خوري دشمن ته ته وایې زما څوکیداري وکړه خدای ته وګوره سړیه نه چېرته کیدی شي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء او ایماندارو یهود نصارا دوستان منسئ موږ هم نیولي دي نو هغو هم نیولي دي ټول نیولي دي موږ نیولي دي هغو نیولي دي کامیاب نشو یهود نصارا نن ونه نالئ 100 کاله وروسته د هغې میوې په تمه دي پخه کې ټیک دي موږ په اتي غوږ کې اوده یو بس موږ چې خپل تالی کې ماته کو امریکې نه تپوس نه کو نشو خوړلی دا وجه دا درونو دا کتاب چې کم پروت دی برای نام تلاوت دی قسم په خدای په دې عمل نشته الا ماشاءالله یو نیم څوکي په مولیانو کې او یو نیم څوکي په امیانو کې عمل به نشته په دې باندې زما هغه مسایل منم
چې زما د آمدن رکاوټ پکې نه راځي هغه منم چې هغه زما د مرضۍ مطابق دي زه هغه منم پوه شوي دا شیروان ولې شو هر څوک په خپل وتر کوي وی ډبا په خپل وتر کوي په خپل وتر چې ډبا وکړي هغه فصل زیړېږي دې کې لږ مخکنو ته ګوره تا ته به هغه ښیي هغه سزا بیا تا چا نه چې زده کړلي د هغه قدر کوه نن د چا نه زده کړي بل د هغه ګریوان کې لاس واچي دې ته حق پرستیا وایي پوه شوي شیروان شوی دی الله دې موږ تاسو منونکي کي عزتمندو معاشره زموږ تبا ده هر څه روان دي دا په قرآن کریم سمیږي قرآن کریم مفسرین کرام وایي دا دې له راغلی دا زده کوي عمل پې وکړئ وجعلوه للتلاوه خلکو صرف تلاوت شروع کړه بس صرف مقصد تلاوت جوړ کړو مقصد خو تلاوت نو تلاوت ښه کار دی ثواب دی په یو حرف څو نیکۍ ملاویږي لیکن دا عملی جامه دی له ورکول دي تبلیغ جماعت اکابرین خپل کتابوں کے لکھی ہماری بیٹیوں کے لیے ماؤں بہنوں کے لیے فاطمہ نمونہ ہے فاطمہ نمونہ ہے یورپ کی بے پردہ عورتیں نمونہ نہیں دا یورپ خزی منگلا نمونہ نہ دے زمنگ خزولا دی با فاطمہ تگوری فاطمہ غیرت تاب اوریدلی فاطمہ حالات داسی اس بیماری ہوا نا جوڑا ہوا وی شاید چیزم مرشما یاد ساتا ہے خاون نشته کور چراغه وای زما جنازه د شپې وکړه چې د ورځې دا کټوم خلکو نه ویني چې دې کې فاطمه پرته ده فاطمه کې خدا غیرت و زمونږ بچی هغه به د نبي د بچی ته ګوري او په مخه به ځي نو پس ته به جنت ته ځي زمونږ بیبیانې د نبي بیبیانو ته به ګوري او هغوی تاریخ موجود دی او قرآن او حدیث کې هغه نقل دی هغې ته به ګوري نو دا به ځي پس ته به دا جنت ته ځي که داسې نه نو څه ورته پتلونونه اغوستل کېږي خفه کېږئ مه زه دا قرآن کریم سخت دی دا ما جو دې خوا کېښو زمونږ پښتو کې دا شته زنانه او پتلون اغوستل قرآن ما پټ کړه دا سخت کتاب دی خدای را لېږلی او ګران نبي راوړی دی جو ګرانې خبرې دي زما ستا پښتو کې شته ده بې پرده کپړې زما ستا د پښتو کې شته دا قرآن هم نه مني د کپړو تذکره کړ د علماو مجلس ته علما موجود دي په دې کپړې دې سره بدن پټ شي نو دا خو په داسې انداز جوړي دي چې هغه بجلیګر مولانا صاحب خبرې خو موږ ټولې نه شو کولی دا خو په داسې انداز جوړي دي دې کې موز کېږي چېرته یا دا څادر چې د هغې کې د لرې نه 3 میله لرې نه ویښته ښکاري دې کې موز کېږي دې کې رونو موز نه کېږي تاسو به شام کې علما دي ځان بیا تپوس وکړئ دې کې موز نه کېږي چې ویښته پکې ښکاري نو موز نه کېږي نو زنانو قرآن لزې نه دی ورکړی هغوی پرېښې دی مولیانو عمل ونه کو الا ماشاء الله یو نیم بی هغوی پرېښه خانانو نوابانو وی زمونږ خانګي روانېږي هغوی پرېښه بادشاه له خو کته کلمه نه راځي نو چا ته دې قرآن له چا ځای ورکړو زموږ شیخ القرآن د پنجپیر رحم الله فرمایل قرآن ځای څه ځای کې نشته موږ وی دا دې څه وایي موږ ته اوس پته ولګېده د قرآن ځای د چا کور کې رونو نشته سیمانو کې نشته ته دکاندار دې ته راونسه تلاوت یې کوه هر تقریر کې زه دا ویم عبرت له دکاندار دی اشنا دی مې دا ته څه کوې تلاوت کومه داسې موقع وه چې راپور سورة المطففین دی او راپور دی دا ځای تلاوت کوي مې ته کوم ځای لولې وې دا مې دې ته خیال نه کوي دا لوله دا پرېږده دا لوله دا ستا باره کې دی زما باره کې څنګه دی مې وګوره ته قرآن وی ویل للمطففین تبا د کم تلون کې تاجر چې د بل نه روپۍ اخلي نو پوره اخلي نو ګاک له چې شی ورکوي نو کم ورکوي ماته دا خو واقعي ماته وي مې دا تا ته وي که نه ماته وي دکان ستا دی نه ماته وي اصلي تلاوت شروع کړی دی دکاندار د خپل تجارت الټراساؤنډ په قرآن وکړي او درې ډاکټران حکیمان علما دي دا د هر چا کار نه دی وکیل د خپل وکالت الټراساؤنډ په قرآن وکړي پیغمبر فاطمه ته او اسامه ته غصه شو هغوی سفارش پیش کو دې زنانه غلا کړ دا د دې لاس ته کټ نشي سفارش یې وکړه وی د خدای مقابله کې راغلی خدای مقابله کې سفارش کوي الله وی لاس کټ کا او فاطمه زما لوري زما دې په الله قسمی دا خو بله فاطمه ده او که تغلا وکړې که ما ستا لاس کټ نه کړو
قانون وی ستا بشام کې بغلا نه قانون وی یره وجه اسلام سزاګانې د ظلم دي دا چې څوک وي د ظلم دي د سکینه او د ګټ ته بوزه سین په کناره وای ستا پلاری او زه په جاجر د 150 کال تاسو خلاص کم کیمه کم مازغه ولا والو زوم بیا حکومت ما ونسی او ما پانسی کوي آیا دا ظلم دی کې انصاف دی خو بي دا خود نو یلکه دا یوه چې په جاجر ختماو اکیمه کو نو دا ظلم نو نو اس کې په ثبوت شوه دی په قاتل او دې کې پانسی شو نو دا ظلم دی کفري ترتیبونه زمنګ دماغو کې هغه غلي شوی دي هغه سوچونه راغلي دي خلکو باطل او تربیت را کړی دی اسلامي سزاګانې وای د ظلم دي نو یو واقعیا نه ختميږي بل راځي او د نه اورېدو واقعیاګانې دا چې سزا وی ایس پی ایډیسن کې هغه د هوټل نیول شي دی 200 ایس پی دی غړ ته ژوندۍ ولاړ دي او 12 سرمن وختلی تیار بریانه ته تیار ولاړ دي سزا شته نیولې وینیو ټکول کلو غربول کرو سور ورا کې دومره میاش کرا کوم ځه نه پوا دسه بدکار مکو خسر منو باسخه چې وخت ور سره نه سوکونه پیژنې ته قانون شته دی ملکی دا چونه سیا ټوټي ټوټي کی دی به سپه خرڅ کی خرا لالی کی خرڅي کی استعمال کی نو ته چې بشام نزي نو لک خیال کوا سبزی خورا دال خورا چای سره خورا دی ویاله ک کړه و لګوا پینځه تری د موټر کې کړه و لګاو کړه د بلټیریس بھی کړه خوړلې دي د مخ کې بشام کې د جواب نه کېدو او چې د هغه کړه و خوړو اوس به د نیکه چا جواب کی نشي کول زما رب حرام کړي ذکر دي چې دغه خوې بدر کې راشي خنزیر تمام مفسرین ذکر کوي خنزیر حرام ذکر دی بے غیرت دی خنزیر خپل خزي سره وی ولاړی اترزوی ماما خورای چې راشي او تاسو ترتیب کوه زه د اخو دي پورې ټم ته زما ترتیب کوای زه د سه اخوا زما الله د سه حرام کو ځکه لوی بے غیرت دی او دویم نمبر شادو بے غیرت دی نو چې کم قومونه تباشوي دي نو یا ته خنزیر جوړ دی نو یا ته شادو جوړ دی الله نه رسوت کړي چې خر ته جوړ کی بل شي ته نه جوړ کی نه رسوت کړي الله رب العزت غیرتی دی غیرتی انسان دی هغه وخت غیرت دانه دی چې تر بل مارای ماته کا غیرت داده خپل خلین او با صاحب بل نوړې ورکا خو بد وګڼه ظلم وګڼه مشکات شریف کې حدیث راځي یا جبریل قلب مدینه کذا او جبریل لاړ شدا فلان کې کله پر خلق الټا کا جبریل السلام راغه وی کته پکې عابد دې دا څه غټ خي جامې دی او یا ربي ان فيهم عبدك الته خدا سستا او بند دې ستانا فرمانی سترګې رپم رای نه دکړي او دې عابد سراسو کما ستانا فرمانی نه دکړي جبريل چې یو سړي پنه کې گوا دې نو پوښه غسړې نیکو الله فرمایلو جبريل لاړ شاد دې بیمان نه وړم شروع کا پختو کتاب کې سن کوم حدیث مشکات دي لاړ شاد ددن شروع کا ول شروع کا ملک ظلم کیږي زیاته کیږي زما د احکام خلاف کیږي عادت تندی بنی تریواله ناراضي او د بشام مسلمانانو زمنګ پکم ناروا بنی پتندی تریواله راغل دي پکم لاره چا عابد تل نو منګ روان کنه ته جنت ته ځای دوزخ ته دیواله پکم چا عابد تل دې پاغي بنی مقسم پخدای منګ روان یو یا خپل الناس ته ولاړه بدل کا منظری بدی منی اجدهاگان بدی منی دا دریاب داستا سین بستا منی دے بستا دیوال نرغڑی دے با نقصان نکی راشد صحابو تاریخ گورا صحابون مرگرونا یو صحابی رسلو شوے دے جہاد لروان دی رسلو شوے رسلو ورپس روان دے لار تے روکشوا زنگل دے چگوری نو منظرے اگڑم بیت خوش زنگل دے دے اور تو یو منظریا زد نبی علیہ السلام غلام ما تلارو خیا منظرے اور تلار خی اللہ دست رازا تا تو د بشام مسلمانا ستا پیشو لار نخی ازما صحابی تا منظر لار خی معلوم اشوا زما ایمان د صحابو ایمان ډیر فرق دی کی تی من سوچ پکارو سوچ پکارو نبی علیہ السلام یو موقع بنے سے ناستے صحابہ ناستی وی او زما مرگرو پدی دروازہ اس چه سوک راگے نو جنتی دی صحابہ شوق راگے یا اللہ کم قسمتی با اس را دی گوری نیو صحابی راگے کے ناس مجلس خورش صحابہ لاڑل یو صحابی ور سرشو
وی رورا زستا ملمیم هغه قربان راځه څه چې زه خورم ته به خورې راځه بویت لاړ ورڅخه یو ورځ یې تېره کړه بله ورځ یې تېره کړه درېیمه ورځ یې تېره کړه هغه وی روره ستا څه خدمت وي نو هغه وایه هغه وی زما ما نبی علیہ السلام فرمایل په دې دروازه چې راغی نو هغه جنتي دی ما ستا معلوم کړ عبادات تهجد ته کوې نو تهجد زه کوم نو فرض ته کوې نو فرض زه کوم ذکر اذکار تلاوتونه ته کوې نو هغه زه کوم څه فرق نشته او خیا هغه عمل چې تا ته نبی جنتي ویلی دي هغه عمل به راته خیا سیده نه پرېږدم ویروره ما ته خو نور څه نه دي معلومه دغه غریبي ده چې ستا مخ کې ول هغه وی نشي کېدی سوچ وکړه هغه حیران کړ هغه وی وروره یوه خبره راکشته دی چې زما بل مسلمان ته زړه د شیشې په شان صافي زما زړه کې بل ته خیرې بخیلي ضد عناد نشته دی زما خیال سره دا لوی عمل ستا نفلونه دومره کار نه کوي زما بل مسلمان ته زړه صاف دی زما بل ته غداري بېایماني زړه کې د نقصان رسولو د بیزته کولو د تاواني کولو د ضد کولو ایس اراده نشته زما زړه بل مسلمان ته صاف دی وي سړیه خو دغه وکنه خبره هم دغه وه ورونو دې دنیا کې موږ له څه کولو میږیانو کار وکړه میږي خبره وکړه هغه په نوم باندې قرآن کې صورت راغې سلیمان علیه السلام د هغه خبره واورېده واقعاګانې تاسو اورېدل ته قرآن بیانېږي سلیمان علیہ السلام اوی اے میگیا اخیار سڑے زه بادشاہ یم ما نه څه وغواړه موږ ته بشیر القرآن وی رحمه الله چې د میږي عمره ایمان ځان کې راولی موږ وایي دا موږ پر ډېره خندا کې موږ ولې د میږي عمره ایمان نشته هغه موږ ته اوس پته ولګېده نشته که نه یارونو نشته که نه زه یې وایم ته به یې واورئ نشته میږی ورته وایي تا نه څه شی وغواړم وی زه بادشاہ یم ما نه څه وغواړه وی نه مې پرېږدي وی نه لکه موږ ته خان نواب ممبر چیئرمین صاحب ووایي چې ته څه وغواړه تاله څه خالي پیپ اوبو نه بغیر د بجلی نه کرنټ نه بغیر تار مار ضرورت شته دی موږ یو جي هغه وایي چې نه مې پرېږدې او سلیمان دوه کارونه راله وکړه دوه سکیمه راله وکړه وی زدني رزقي و اجلي دو کارونه راله وکړه ماله چې کوم الله نیټه مقرر کړې ده هغې کې ورځ نیم ګنټه زیاته کا ماله چې الله کومه دانه روزي مقرر کړې ده هغې کې یوه دانه نیمه دانه روزي زیاته کا سلیمان علیه السلام وی دا خو نشم کولی وی ته څه شی کوې موږ څه وایو خانه ته به یې کوې نو خدای به یې کوي نو په دې ګنهګارو غوږونه مې اورېدي دي که تا نه وي یاره چې ته به یې کوې خدای به یې کوي تاسو دواړه اتفاق وکړو زما غریب کار به وشي میږي عمره ایمان شته یارونو خفه کېږو به نه تاسو واورئ که خوړ را روان دی بل غاڼه سیند دی څه خوړ ته وغورځه څه سیند ته وغورځه موږ به کله جمبېړه کې راونیسو بیا ته به یې کوې خدای به یې کوي میږي وایي رزق میں زیاد کا ډوډۍ میں زیاته کا عمر میں زیاد کا ودا نشم کو نو تاسو سره داسې شي موږ یاره چې ته یې نه کوې که نه نو خدای پاک خو جاسې موږ نه خفه دی سیلاب راولي خو جو کوي الله دې زموږ په حال رحم وکړي عزتمندو دا ماشومانو قرآن کریم دلته اختتام ته ورسو دونه دی الله صحیح عالمان جوړ کړي ته وایې دا به ملا شي دی به څه خوري دی به د تا نه ښه خوري دی به ستا جنازه وکړي دی به تا ولمبوي دله به چل ورځي دی به تا پسې لپه دوا راولېږي ته به قبر کې خوشحاله یې تا ستا ذمواري د دې نه ده دی به څه خوري زمونږ د ذهنه مالګې پسې به بټلو ته تله تاسو د پیشا مالو چې کم ځای ته تللی ما ته دا پته نشته مالګې پسې اخوا د هلک دا غر به یې و اخوا بټلو ته اوږی ته به هم تللی اوس وایي دا فلانکې قسم مالګه ده یو ډین میلا نمک دی او دا پلانکې دی هغه ګټې ته خو څوک داسې پته څوک وي دا هم مالګه ده وایي دا پخوانو به جټانو خلکو به خوړه خلک زیات شو بنګلې زیاتې شوې خلک زیات شو ډوډۍ زیاته شوه ته پوه شوې هله به سبا کې چې ستا ډوډۍ پیدا کړي مه یارېږه چې ته به څه خوري ته به تا نه چې وروسته پیدا کېږي د تا نه به ښه خوري تا پورې ونه خندل نو یې ها چې زموږ نیکه و ډاکټر له پاسه به سورو د جنګلې له پاسه به ناست اوس موږ لینډ کوزر کې روزر دی که سلام ته به کندل وکړم په هغې کې ناست دي ټوډي یا زما خدای پاکه ډبل سیټر دا ډوډۍ په لاره ده مه یارېږه دا وایي
دو بچے اچھے دو سره بس کوی رونو یو به زمینداره کوي نو دا بل به چل کوي کارونه ډیر نه دي یو به دکان کې یو به زمینداره کې یو به فوج کې کوچ د جهاد یو نه به مولا جوړ کو پوه شوې کارونه نن سبا ډیر دي یو به غمونو له اوسه څوک مریاغه پسې بځي چې ته ولې مړ کې ډوډۍ خو ډېره وه دا زامن ډیر لګي دا چې چا نه هغه نه تپوس کوي پنډه شیخ القرآن من الله رحمتونه ولیږي شیخ القرآن فرمایل وی یو سړی راغی ټانګې والو راجا بازار تبا ټانګې تلې اس کو دا رکشے مکشے روتے غریب نہ غریب سڑے اور ٹانگے والا راغے وی شیخ صاحب میری ایک خدمت ہے زمان علیہ خدمت ہے اور دوا و کمالا وی سو وی اللہ تاوہ مالا دے نور بچی نہ را کئی زد راجہ بازار نا آخوات پیر بادائی نا راجہ بازار تا ٹانگا چلو ما دمرا پیسی نکی گی چھ بچولا پورا کما بچی ڈیر دی ادا اٹکالی اس جوڑی شیدی اٹکالی آگا وقت سر نوی شل قرآن خالی شو سڑے روڑے پا اللہ را وغیرہ خیر هغه سړی لاړ دیکھ چې ګوري لږ ټایم وروستو د پینډای مالدار ترین سړی راغی هغه وی حضرت خدای نه وغواړه بیٹا نہیں دیتا بیٹی دے دے لور دی راکی زوم به په کور ساتما دا میلونه دا کارخانه دا گاډي دا پلاټونه دا بنگلې دا دکانونه دا منډای ټول دغه زوم په نوم بکم الله نه مال لور غواړه لور دی راکی دا چې چا نه کنه هغه سره قدر دی تا سره کنډه کې داسې دي دغه نه پلته وای هغه چې هغه نه پلته وای بیا پلار کم زوی سره مینا کوي خپه کېږي ما کم زوی چې زیات ګټي کم زوی چې ګټي نه کنه هغه زوی چې لری سپیک می درو کېشه او چې کوم عربو کې لندن کې امریکا کې دوبای کې دمه پخپل لیدلې زه به تاسو سره دروغ ولنه راغلی الته دې کنه هغه پوزه پیګي دې چې کم ځای کې ګرځېدلې اجو پړق قربان جو اخوته مستلی لالچ دنیا دا پوه شو که پوه نه شو بل زامن دي دایم زوی دی دی ګټي د هغه قیمتي دی کټي پوه شوې ا دې نه ګټي ا ته بد لګي د هغه کټي پوه شوې دا کمزوري ده زمونږ کمزوري ده زمونږ فرض دي رونو علماء فرض دي صحیح دین دی قوم ته پیش کړي تاسو نه الله تپوس علماء سره چې کوم حساب دی دا امیانو سره نشي علماء سره ډېر لوی حساب د قوم ذمہوار دی لیکن اجی سیب امیر سیب د کلی مشر د کور د وړو پلارا ستوم ذمہواری ده ته بغل نه کینی زر مولا الا بلا بغردنی مولا تابل روایت نه مندل نیکی بدی بغردنی مقتدی یو روایت باندې یو نه مانی ته د بشامی کې ته د باندې یو نه یو بخامخه مانی ته پوښوي استاد ذمہواری ده تب خپل زوی نه سیست کما وو کالونه برده دا برا ولی صف کې به ودرای یره جی مزونه کم شل اجي سیب پاسه راوالا تخپل راوالا مولا د خپل کروناګان راولي اجي سیب د خپل راولي امیر سیب د خپل راولي قسم په خدای کې جمعه ډک نشي ولې وینډ ډکیږي یره جی نازبین دي ازا صحیح شو یره استاد خبره کوټه ده برګی دي دن استاد زوی د دوبای نه راغله پکې پروت دی اې دې کوټه ته ورو لګی دا نازبین تو به منی کنا एकदम بایلته نه راکاږي کده نه پاس دي ظالما پاسا مری کوټي وره غستره وای به وای کده به وای امزلا نو وای داسي نو به خو بشوي بیګم لګ به خو بشوي حضرت عمر رضی الله عنه عادتو وای قتل یو سړی نشتا لاړالتا هغه والدې ته وی پلان کې نخ کارې دو یاغه د شپې تهجد کوي ا دې سار ټیم کې لوګونه پریشان شي وېزه خدا خګنم چې تمام شپه ود شمه او زه سار وختي پاسمه او امامت سره موزو کم زه د دې سړي د تهجد نه دا کار خګنم موز کې نه ما په نفل کې دی ما ته ډیر وی زه خو ځان له قرباني نه کوم دادا له کوم دادا ځان لري قبر هم ځان لري اته ځان لري تب اول ځان لو کنه بیا دادا لکاو دادا لنه کې دادا د سبا جنت ته زیاته جبل څه کې کړ پوښوي مقصد دا دی دومره یو ټیم را کړو هغه ټیم بالکل معیار صحیح ته ورسېد خبره داسې ده هر عمل تپوس کوئ پستا عمل کوئ بدا معاشره به ټیک شي ستا ذمہواری ده پیغمبر پاک ذمہواری ده قل لازواجک و بناتک خپل لونو خپل بیبیانو لونو ته پیغمبر اوایا ونساء المؤمنین مسلمانانو بیبیانو ته اوایا کله چې کور نه بار دي غټ صادر دی واخلي جامه بداسي چې هغه کې ساخ د بدن بنخ کاری د حیا جامه وي د غیرت جامه وي نن دا شی روښ کړي وږي معاشره بل شاندل معاشره جامع وخت کې موږ جامع وباسو خدای ته وګوره مکوي معاشره هر غاړي ته چیزي قرآن و سنت مپریدا دقیق استا خیر دے دقیق استا امن دے دقیق استا عزت دے
د اسماعیل علیه السلام صفت کوي کان یامر اهله بالصلاه والزکاه خپل اهل ته د موز او د زکات به وي نبی اسلام فرمایي رحم دیو کې الله پاک والدینو چې هغه خپل بچی ته وي بچیا موز دې څنګه دی گاون زکات روزه ستا عمل موږ د بيزي د دکان د بل شي تاسو کو د موز تاسو اولاد نه نشته دي نو خود به الله زامنو پلار وجل کیږي دا ما کړی دی په 12,000 چې 12,000 بوډای مور سره وي د امداد ملاوي شي وي د کرونا امداد د کسی شي خدای خبر دی هغه مور ته اداره کا هغه تنه غټي اداره ل خیراتی را کړلی کته هغه دنګ لاله هغه نه ته څنګه اخلي پوښوي وینا راکې وینا یو پات چړکې راوغه تر مور کې نور سپاتې دوه رګونو چې راخ کله د رګونو جدا شل 12,000 ورته ملاو شو دا کار ولي کیږي دا ځکه کیږي چې دا قران نه دی لوستي دا ځکه کیږي د سورته بقره لوستوي د والدینو حقوق دی پکې تا د سوره نساء لوستوي د انعام لوستوي د سوره بنی اسرائیل لوستوي د سوره احزاب لوستوي د سوره لقمان لوستوي د مور پلار پیژندلیو اوس ستا مړی دی تانن حق واورید لاړشه هغه دوا ورته وکا دلته کای قبر خوا کې کای دوا ورته وکا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اے الله دی بنی دواړو باندې رحم وکي څنګه چې وړو کې لوي کړم او کسر په دنیوي تعلیم کې او دین وسره نه نو بیا روانه دي اکبر الہابادی هغه په تعلیم کو خپل دور کې تعلیمونه کول چرته غزوی ملمانه مرګري د کالج راغلی د اکبر الہابادی زوی په خپل کور نشته او په خپل د په خپل شته او زوی نشته هغه خپشه زمو مرګره او نشته دی بیا لاړل بیا وروسته هغه ګیله وکړه چې دا څنګه پلارو زمون قدر قیمت یې ونه کو هغه لیوانې دی هغه ساده دی ماتوه دی هغه منټل دی هغه خپتی دی هغه خپتی شوی دی چاوی اکبر الہابادی تا ستا زوی تا تا کالجانو مخ کې خپتی ویلی دی وی ماتا وی تا تا کننو ماتا تا تا وی خان شاعرانو عزت کو کستا په محلي راشي ډیر قدر چې ډوړه زرغونی ولا مردار چر راوړه ډیر قدر وک کینی بشام کی تیروان چې اغه لکه به د پور جوړه کی کنه چې هغه بیا دربن پورې رسی وګای کې دربن دی دیکھو وی غربن دی پښوی امغه اړته سپیکر په आवाज باندې بیا وی بند دی برته قران وانه وی پښوی نشي هغه ماته وی تا تا هغه زر شعر لیکو داسې کمره وا د زوی الته کې هغه کاپی د هغه ډایری د زوی پرتاوه هغه را واغستا आगे के शेर यूं लिखो हमें सी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं हमें सी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिन्हें पढ़ के लड़के बाप को खबती समझते हैं दसंगा चल ले दिन वसरा खाया कॉलेज पे हुआ दिन खाया स्ताज़ भाई वल्लाह याद साता है दौर दर बने दसरा गल्ले उलमा लिखली बाजो چې دا اولاد صحیح تربیت ونشو دا زوی بستا پلاری تبای زوی د دې زوی نه بداسي یریږي ته اې د وړو پلارا لکه چې څنګه زوی د خپل پلار نه یری دبا ما پستر ګلیک دل دی ما ته ویل دی مولوی صاحب ته خو خې خبرې کوي منګه چې ورته د مز ویو نو منګ وਹੀ ستا پلاټونو څخه خیر راغی د گاډو د څخه خیر راغی ستا په کور کې دومره عزت شو چې ستا زوی ته وایي ته دې ډک سین ته نه دنګل دا لږ دماغ کې چراغ غلیو څه لپاره ناسي ناسلی وړو پلار ولې جوړ شي خپل ځان منې په وینو وجاړی موږ د اولاد تربیت نه لري کړی چې نه لري کړی نو بیا اوس خپه کېږم او خیال کوو ګورې څنګه چې د دشمندار د دشمن نه ریږي داسې د اولاد نه نن یاره پکار تربیت نه دی شوی تربیت نه دی شوی دا پاکستان لا جوړ نو یو عالم خپل تفسیر کې لیکلی دی دا لا جوړ نو د کابل نه روس کې تعلیم لبتل التنا غالک راغه چراغه به بچا تراله تا ډیګریانه حاصل کړی ویاو او تعالی د بواده بندوبس کوم ویرا دوه درې خويندې مې دا یو پکې خوانه دا د قصر بنیکاو کو بابا جی بار نه مرا والا وی بچا دماغ کار کوي وی بابا ډیګری را کړ دا دماغ خبر پریدا ڈگری را کړی دا ماروس کې تعلیم اعلی تعلیم می کړی دی اعلی تعلیم نتیجه دا خبره د کور دا او اراده کړی د خور دا
اراده کړې د خور ده هغه ډېره ښه ده څه ترتیب کوو ملا راولو چې څه نکاح میکاح وکړي هغه ولاړ موزر ټوپک یې راوړه جو ډېر زر یې سنبال که ډېر زر یې سنبال که موزر به تاسو نه پېژنئ چا نه تپوس وکړه ډېر زر یې سنبال که هغې کې څه نه څه شی رتی پاتې او پخوانی که نه په اولاد دین زده که بیا دې دوکان کوي دا میرابونه که د ټول بشامان مولیان شو دا شته مولیان بیا به یو بل وژني خدای هغې ته اوس خیر کړي ته اړو بیا داسې نه چې ته دغه امامتي کوه ځان له دوکان کوه ټیکهدار یا نور څه یا غداري بېایماني به نه کوې دا روډ سم شوی دی دا زموږ ډاک بنګله ورته وي بشام بټګام ته چې زموږ اخوا چې لاړ شو نو زه هغه کسانو ته ما سره ملګري زویم هلکه اوس د کافرو روډ راځي هوار به دا د کلمې دا جړقار یې ومولید ویاو مې اوس د کافر زور وګوره کافر روډ ته چې موږ شو که نه دا ګاډۍ داسې روان لکه مې چې په اوبو کې روان ولی دیانت امانت خیانت نه بغیر بېایمانۍ نه بغیر هغه روډ سم شوی دی زموږ جمړې نه چې وځي لږ ځای کې سیمټ دي چینیانو لګولي دي چینیانو لګولي دي دې خوا زموږ شل ځله سیمټ لګېدلي دي د هغه سیمټونه وروستو هغه ختم شوي دي هغه بې کلمې چې لګولي دي راشه ما سره ساره زه تا بوځمه تیز زما یا روزم هغه به ته وګوري هغه سیمټ زه تا ته وښیم دا کلمې والا لګول دي دا بې کلمې لګول دي کم کار د کلمې والا دیانت امانتو هغه کافر اغوستی دی کم کار د کافرو موږ اغوستی دی خفه کېږئ مه دا یو څو خبرې ما وکړئ او آیتونو ما یو آیت څه مخکې لوستی و قل وایه زما نبي اتلو راشئ تعالو راشئ سبزی والا آواز کې خلکو راشئ اسخا ټماټر مې راوړي دي ډېر ارزان دي نو راشئ چرګ والا آواز کې مردار چرګان مې راوړي دي نو راشئ د پینډو والا آواز کې نو د څه شي والا جو نور به تا ته پته وي دغه کیلو والا آواز کوي پیغمبره آواز وکړه تعالو راشئ څه چل جي زه در باندې قرآن لولم حرام او حلال لولم د علماو ډپټي قوم ته حرام او حلال ښودل دي دا کار صرف د علماو دا بل څوک نشي کولی او که ته وایې د علماو نه بغیر به زه عبادتونه وکړم جنت ته به لاړ شم نو زه تا ته لنډه ویم شاه اشرف علي صاحب ووي زمونږ دوست و خبره کې خوی کې ډېر پوس و هغه یو ورځ باز ګډ شو هغه یو حضرت میں تو 40 سال سے زه خو د څلوېښتو کالو نه څلور رکاته سنت چې کوم دوه ډک کوم دوه تش کوم بد کوم که ښه کوم دو ڈک کوم دو تش کوم ارے بھائی یہ کیوں میں نے فرض پر قیاس کیا ہے بیا بہار یو بشام والا مجتہد شي بیا علماء ته ضرورت نشته بیا ډک تش کوه په فرضو کې دا داسې شي کې سنتو کې سنت دو ډک کومه دو تش کوم داسې نور واقعات دي سړی حیران شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آخري زمانه کې د خلکو زړونه د لیوګانو شانی بشي بار میں انسانان دی خو خلق دے او نیکان دی دن زړونه د منظرو د لیوګانو د خنزیرانو بی محدثین کرام وی ولی ډاکه دے کی قتل دے کی حرام دے کی دوکه دے کی بل دے وجنی دا د لیوګانو کارو حرام حلال نه پیژندل اقا کار نن مسلمان نه کوي په 500 روپو مرګ نه دی شوی دا یو سنگرټ تیلې ونی چې راکاږي دا خلک یارونو پدې مرګ شوی دی دا یو سنگرټ تیلې ونی نه پدې شوی دی یو پیپسي دا وړوکې بوتل روزه کې په جمعات کې د خدای په کور کې مړی شوی دی په 100 روپۍ سی ان جي باندې اویلو کې سی ان جي پمپ کې په 100 روپو روان شلل مرګ شوی دی د مسلمان وینه ولې ارزانه شوه ځکه ارزانه شوه حرام حلال ورته چا نه دي ښودي حرام حلال نه دي ښودي لارې موږ په قرآن سنت پوه کړي ما زیاتې وکړو پوره 12 منټه ما خپل ټیم نه زیات واخیسته په دې یو څو ماتو ګړو خبرو به اکتفا وکړو الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله